أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. نن درس کې به ان شاء الله العزیز آیات نمبر 44 آیات نمبر 45 او آیات نمبر 46 ویل کېږي چې دا یې سره به د 15 رکوع اختتام هم وشي. دینه مخکې چې نو الله جل جلاله یهود ته ویل اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره یعنی ایمان قبول کوئ، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب. آیت تاسو خلکو ته حکم کوئ د نیکۍ او په خپل چې نو څه کوئ ځان یې روئ سره د دې چې تاسو د کتاب تلاوت کوئ یعنی تاسو کتاب لولئ. څنګه چې پرون مونږ ویلو چې دا آیاتونه د اهل کتاب مبارک نازل شوي ولو. کعب بن اشرف دغه شانتي د اهل کتاب و نور چې کم پوهان کسان ول داغوی په باره کې داغوی نه به چې کله خپلو ماتحتو کسانو تپوس وکړل او دوی ته به یې وویلو چې دا نبی علیه الصلاة والسلام د الله اخرنی پیغمبر دا حق او سچ پیغمبر دی، نو دوی به وی او بالکل دا حق او سچ پیغمبر دی، د باندې ایمان راوړئ. نو چا به چې ورته چې تو وایې چې د دوی حق او سچ پیغمبر دی د باندې ایمان راوړئ، نو تاسو په خپله ولې ایمان نه راوړئ؟ نو دو بیا پاغه کې ټال مټول شروع کو. اوس د څه دپاره چې د دوی په ظاهر باندې کم چې نو عهده او منصب کم چې نو هغه هدیه او ډالۍ او تحفې به ورته راتلې. نو که مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړو نو د شیطان د کو سره آسې نه چې زمونږ باندې دغه تحفه او ډالۍ چې دی نو هغه بند نشي. حالانکه چا چې په حضور علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی دا هغوی له خو الله جل جلاله هغه څه ورکړل دنیا کې هم چې هغې ته ټوله دنیا حیرانه وه. عمر رضی الله تعالی عنه خلافت دا د اسلام په وجه ورته میلاو شو. دغه شانتې چې نو عبدالرحمن ابن عوف دومره مالدار چې نو دا د اسلام په وجه باندې جوړ شو. دغه شانتې چې نو هغه نور صحابه په باره کې وکتلی شي نو دا ټول د اسلام په وجه باندې ول. دغه شانتې چې نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې نو هغه گورنر جوړېدل غلام و د اسلام نه مخکې دا د اسلام په وجه باندې شوی ولو. داسې چې وکتلی شي نو ډېر شی واقعات دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه په خپل واقع چې نو هغه ذکر کوي صحیح جامع ترمذی سنن ترمذی کې چې نو هغه جامع ترمذی کې روایت موجود دی. مفهوم دا دی چې ورځ ماته چې دومره ولګه را باندې تاری شوی وه چې زه د حجرې او د مسجد نبوي په منځ کې د ډېرې اولګې د لاسه ارتاو شوم پروت وم او خلکو به زما په سړ باندې خپه ښودنه زور به یې راکولو چې په ده میرګي دي. په هغه وخت کې د میرګي علاج خلکو په دې جوړ باندې به کولو. او بیا وروسته دغه زمانه او هغه وخت رالو چې الله جل جلاله دومره چې نو هغه انعامات او احسانات ول ورکړل چې د هغه بیا د بسکي په جامه باندې دا به یې اغوستل او د هغې په ټوکې باندې به یې پوزه پاکوله. نو یو ورځ چې نو هغه ډېر زیات په جلال کې رالو او وی واه واه بخه بخه دا چې نو هغه ویلی کېږي دا اسماء اصوات نه دي او اسماء اصوات دا چې نو د خوشحالۍ په وخت کې خلک د الفاظ وایي. بیا واه ابو هریره واه هغه یو وخت چې د اولګې د لاسه د باندې چې نو چپې راتللې او اوس یو دا وخت دی چې دومره لوی انعام او احسان د دنیا غدسي. او بیا به صحابه چې نو هغه به جړل هغوی به بیا چې نو فکرمند کېدل چې زما باندې دا فرواني او په نعمتونه چې نو هغه فراغه شول. آسې نه الله جل جلاله زما د هغې محنت بدل ماله دنیا کې چېرته نه یې راکړی.
او نن مونږه الفیظ الامان مونږ چې نن علاقه لکوټي څه تحفه ډالۍ یا لکوټي دنیا فراخ شي نو مزر مونږ دعوه شروع کوو ګوره زه لوی سړی مزه خورا سره دا انعامات ته میلایږي صحابه په دې یریدن بهر حال نو دې سره دغه یاره چې نو هغه د منصب د عہدې او د دنیا وه الله به په دې مېریږي الله به دله دا دغه سره نور هم سیوا کی نو دی به بیا خلکو ته دا وي دغه چې نو تفسیر خازن کې یو بل چې نو هغه واقع هم ذکر کړل سره هغه دا چې دې ته کله د مکې مشرکانو چې نو هغه وي زمونږ په علاقه کې دغه شانتي او پیغمبر چې نو هغه مبعوث شوی دی هغه پیغمبر چې نو اوس د ایمان دعوه کوي وایي چې زه د الله پیغمبر یم خلک مې چې نو ایمان راوړي نو آیا دا پیغمبر حق او سچ دی مونږ ومنو نو دې د مدینې چې نو هغه د یثرب یهودو دی ورته او د خیبر یهودو دی ورته دا خبر وکړله چې او یو که خیال کړي پر اوس کال موږ په تیر درس کې چې نو هغه ویلي هم د سورۃ یوسف او دغه شان نزول کې موږ ویلي ولو چې دی وی چې تاسو د دریو سوالونو تاسو وکړئ کدی چرته هغه صحیح کړل دی پیغمبر نو بیا به د الله حق سچ پیغمبر ایمان پر راوړي یو د سورۃ یوسف چې دا یوسف علی السلام خاندان بنی اسرائیل چې نو مصر د څنګه راغلو د خود کنعان د اوسېدلو دویم د اصحاب کهف او دریم درو او بیا سره دا هم ویلو که چرته 2 سوالونو جواب تفصیلا درکړلو او د یو سوال جواب چې نو هغه اجمالا درکړو نو پوه شي چې دا بیا حق پیغمبر دی نو حضور حق شانتی وکړل نو دوی دا غوته دا حق پیغمبر دی او بخپل په بیا ایمان نه راوړو نو صرف او صرف د ضد د وجنه مخکې براشي الله وای د چې ایمان د ضد د وجنه را نوړلو چې دا چې د اسماعیل علی السلام په اولاد کې ولې دا پیغمبر رالو دا پیغمبر چې په کار دی چې د اسحاق علی السلام په اولاد کې رااله او دویم چې هغه د دنیا د محبت او د دنیا چې د جاه جلال د وجنه نو الله جل جلاله فرمای اتامرون الناس بالبر تاسو خلکو ته چې نو د نیکی حکم کوي بیر ویلې کېږي وای هغه ټول نیک کارونه څومره چې هم د ښېګړې او سنې اعمال حسنې د ټولو باندې د بیر اطلاق کېږي د ټولو باندې د بیر چې نو هغه اطلاق کېږي وای دا چې نو هغه تمام چې نو اعمال حسنه ته دا چې نو شامل دي نو اتامرون الناس بالبر بیا چې نو وس کم کس چې واز او نصیحت کوي نو د واز او د نصیحت د پاره دا خبره شرط ده چې د خپل عمل وي دا نه شرط چې چا خپل عمل په خبره نه دی بل د نشي کولای دا خبره خطا ده چا چې خپل عمل نه دی بل نه دعوت ورکول شي د دغه برکت به الله جل جلاله دلته نه توفیق ورکړي خو نه د عمل د مؤثر کولو د پاره خپل عمل چې نو هغه شرط دی چې ستا عمل کې نو اثر ستا په دعوت کې اثر پیدا شي نو د واز او د دعوت د اثر د پیدا کولو د لپاره خپل عمل شرط دی چې دی په خپل هم د دغه کار چې نو هغه سکه تابعداري کوي تاسو خیال کړئ ما یو واقع چې امام ابو حنیفه رحمه الله هم ویلو امام ابو حنیفه رحمه الله له یو پیرچنه نو کسر اورل ماشوم ولا راوستو لکه ماشوم راوستو نو مونږ وس اکثر که خیال کړي دی له بیا مونږ وای د خاوري دمیکا امام ابو حنیفه رحمه الله له ماشوم چې نو راوستلو امام صاحب ته وی حضرت پیدا ماشوم چې نو هغه غوړه خوري نو دې غوړه خوري تاسو دې دم کې تاسو دې ته چې نصیحت وکړي تاسو دې ته وای چې دې بیا غوړی نه خوري امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ننې بوزه سبای راواله ننې بوزه سبای راواله په ورځ باندې هغه بوتلو کله چې بیا سبانه شروع سباله بیا ماشوم راوستلو او ځکه ماشوم راوستو امام ابو حنیفه رحمه الله ته کینو ماشوم دې تاسو چې سبب رااله امام ابو حنیفه رحمه الله ورته څه وکړه وی بچی بیا ګوړه مخرخه بس لو دې دمونه بنا کول ګنټای کینول نو سې ورته وی بچی بیا ګوړه مخرخه وېزو سي بوزوس بنا خوري هغه امام صاحب دا کم د څه غټه خبره ده وی دا خبره خو تاسو پرون هم کولای شولون تاسو پرون می بویز او نن واپس را باندې بیا راځتو خبره د صرف د کوکړه ما خو چې ته ولا چرته خصم چې نو هغه سکه د مونږ و پی او ډیر شي قصه وي امام صاحب نه پرون ما پخپل هم غوړه خوړلی و پرون ما کور کې پخپل هم چې نه غوړه سکلی و لکه می خوړلی و نو چې ما پخپل خوړلی و مې زوز دته دې سیم نو په دبا اثر نه کوي نو علاوه اتامرون الناس بالبر
تاسو خلکو ته چې نو هغه د نیکۍ حکم کوئ او په خپل وتنسون انفسکم ځان یې روئ. د چین تفسیر خازن کې دای کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت هم نقل کړی دی چې د هغې مفهوم دغه دی چې په ورځ د قیامت ما د ټولو نه بدترین حشر د هغې او یو سره دې سره بل روایت چې دی نو هغه هم په هغې سره ذکر دی چې په ورځ د قیامت ما نو یو کس راویستلی شي او هغه کس چې نو هغه به سي کلمې به د هغه بهر ته ژبه به بهر ته راوتلی دا به سمه اوږده شوي الافیظ والامانو د هغه به د ده نه غیر چاپېره پرتی او دی به په دغې ژبې د پاسه خیږي په هغې به په دغې باندې به تاویږي. څوک چې تپوس به وکړي چې دا څوک دی وایي چې دا هغه واس کوونکی دی چې ده به بل ته واس کو په خپلو پې عمل نه کولو. دویم روایت د انس رضی الله تعالی عنہ د هغې مفهوم دا دی چې په ورځ د قیامت حضور علیه الصلاة والسلام وفرمیل ورځ قیامت نه چې کله چې نه حین اسرا باللیل لیلة المعراج باندې چې کله زه لاړم نو ما ته چې کله الله جل جلاله د جهنم چې دی نو نظاره وښوله نو په هغې کې یو قص راته داسې هم وښوله یو قسم مخلوق یو نوع یې د هغې دا وښوله چې د هغوی وختي به یې چې دی نو هغه شلولو وختي به چې نو هغه به وله پرې کولو. ما وایي چې دا څه حساب دی نو چې دا هغه کسان چې ستا د امتو چې تو به بل ته واز او نصیحت کوي او په خپلو پې عمل نه کوي الحفیظ والامان. نو دې وجې نه ته عمل د مؤثر کېدلو دپاره په خپله چې نو د خبرې دعوت د مؤثر کېدلو دپاره عمل چې دی نو هغه شرط دی. دغه تفسیر خازن باندې بیا چې نو یو قول نقل کړی دی هغوی مثل الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كالسراج يؤذي للناس ويحرق نفسه. وی مثال د هغه سړی يعلم الناس الخير چې خلکو ته چې نو د خیر او د ښېګړې چې نو هغه خبرې ښیي او ولا يعمل به او په خپله په هغې باندې عمل نه کوي کس سراج په شان د هغې ډیوې دی د شان د هغې مومبتۍ دی چې هغه چې یضیء للناس خلکو ته خو رڼا کوي خو یحرق نفسه خپل ځان سیزي. ډیوه چې نو هغه وګورئ مومبتۍ چې نو هغه کله ولګولی شي نو دا خو نورو خلکو ته رڼا وکړي نورو خلکو ته چې نو د مضرات او د تکلیفونو نه خلک بچ کړي خو په خپله کې ان تر دې چې بالکل ختمه شي. نو الله رب د هغې چې نو تفسیر خازن کې دغه دا قول چې نو هغې نقل کړی دی چې داسې مه کېږئ او دا د یهودو صفت دی. الله دې موږ ټول د دې محفوظ او مانون کړي. نو ځکه الله وایي وانتم تتلون الکتاب حال انکې تاسو کتاب ولولئ تورات ولولئ او تورات کې چې نو تاسو دا ویلو چې دا وروسته کم پیغمبر راځي دا بالکل حق او سچ پیغمبر دی. تاسو د دغه پیغمبر صفات چې نو لوستلی دي ما تاسو ته که خیال کړی مخکې ویل ما وایي ان تر دې چې د حضور د صحابو د لباس رنګ هم چې نو هغه صفات پکې راغلي ول د هغوی د صفات د نوي او د زړو جامو کېدلو پورې چې نو صفات پکې راغلو د دې چې د الله پیغمبر پیژندلو دور ورته الله واضح کړو. نو ځکه الله وایي وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ یعنی تاسو د عقل نه کار نه لرئ بل چې نو هغه د جنت فیصله کوي د بل د جنت فکر د سره دی او خپل ځان جهنم ته ارتاوي. بیا الله وایي دا به کله ستا چې نو دعوت به مؤثر کېږي نو هغې دپاره عمل ضرورت دی. په عمل کې د ټولو نه لویه خبره واستعینوا بالصبر والصلاة تاسو صبر چې نو هغه طلب کوي والصلاة او منځ چې نو هغه او صبر چې نو هغه به تاسو د الله مدد به څنګه طلب کوئ د الله مدد به تاسو ته څنګه حاصلېږي نو په دوو خبرو باندې یو په صبر او دویم چې نو په منځ سره. نو معلومه دا شوله چې صبر چې نو دا ډېره لویه درجه لري. مخکې هم موږ ویلو صبر د هغې درې قسمه دي. یو صبر چې نو علی الطاعات نیک کارونو باندې مداومت اختیارول دې ته هم ویلی کېږي صبر. دویم صبر عن المعصیتو د ګناه د کارونو نه خپل ځان ساتل دا عزم کول ځکه د صبر لغوي معنی د الحبس الروک نه منع کولو ځان چې نه منع کول. نو یو صبر علی الطاعاتو نیک کارونو باندې مداومت اختیارول دې نه چې نن مې وکړو سبا به بیا خپل کار کوي نه همیشه عزم به دې دی چې یو زه نیک کار دی نه د شته به کوم دې سره به یو بل ټچ کوم هغه وشي یو به سره بل لګوم. او دویم صبر عن المعصیت د ګناه د کارونو نه ځان ساتل او دریم صبر علی المصیبت مصیبت تکالیف باندې چې نو صبر کول. کله مصیبت تکلیف راشي سړی وایي چې دا د الله د طرفه دی نو دې ته ویلی کېږي صبر. اوس دغه صبر دغه استعانت الله مدد دا په دې دوو سره راځي یو په صبر سره
او دویم چې دی نو صلات په منځ باندې منځ سره چې دی نو هغه ادا کړي. حدیث مبارکه تاسو به چې نو هغه ډېر کرته اورېدلې لیدلې به هم او فضایل اعمال کې هم شیخ صاحب رحمه الله دغه حدیث ذکر کړی. زه اکثر فضایل اعمال د دې وجه چې نو هغه دایم چې فضایل اعمال کې د صحیح بخاري مسلم او د دې ټولو چې نو صحیح سته د هغې نه علاوه چې څومره کتابونه دي د هغې ټول احادیث اکثر چې نو دغه موافقو د هغې نه چې نو احادیث نقل کړي دي. دویم شیخ صاحب رحمه الله ډېر لوی سړی و. شیخ صاحب رحم الله شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب دا چې نو ګورې د ډېر لوی پایې چې نو هغه سړی نو د دې وجې نه د هغه چې نو حدیث دغه ذکر کړي. نو فضل اعمال کې به د حدیث تاسو د نظر نه شاید تېر شوي چې نبي علیه الصلاة والسلام ته به چې نو اذا حزبه امر نبي علیه الصلاة والسلام ته به کله چې نو یو مشکل کار پیښ شولو نبي علیه الصلاة والسلام به چې نو مانځه طرف ته متوجه کېدو. نو ځکه الله وایي د الله مدد حاصلې نو یو به په صبر باندې او دویم دا چې نو په مانځه باندې و انها لکبیرة او یقینا دا مونځ دا ډېر ګران دی الا للخاشعين مگر په هغې کسانو چې کم کسان عجزي کوي. عجزي کوونکو ته الله پاک چې دی نو هغې اسانوي. نو معلومه دا شوله چې کم کسان مونځ کوي نو دې کسانو کې به انشاءالله تکبر نه وي. دې کې به عجزي که څه لږ ډېر یې هم نو چې کله دی په دې منځ باندې لږ محنت وکړو الله رب العزت به خود د دې نه چې دی نو تکبر وباسي. ځکه الله فرمان دی و انها لکبیرة الا علی الخاشعين دا منځ ګران دی ثقیل دی خو په هغې کسانو چې کم کسان عجزي کوي نو دا نه. نو معلومه دا شو چې کم کسان منځ کوي دې کې به عجزي په خپله راځي. الذین یظنون انهم بیا الله چې دی نو د هغوی صفت کوي هغه کسان کم چې یقین لري. نو دلته ځوان په معنی د ګمان نه دی دلته ځوان په معنی چې دی نو د یقین سره دی چې دی دا یقیني انهم ملاقو ربهم چې موږ د خپل رب چې دی نو هغه سره ملاقات کوونکي یو وانهم الیه راجعون او د هغه طرف ته چې دی نو ورګرځېدونکي یو. یعنې دا یقیني چې ورځ د قیامت ده په دغه ورځ به موږ د الله سره ملاقات چې دی نو هغه به کېږي. په هر صورت موږ به الله مخې ته چې نو هغه پیش کېږو د هغې دپاره تیاری کوي. نو الله وایي دغه کسان چې دی نو څه دا کامیاب دي دغه چې نو خاشعین دي دا کسان عجزي کوونکي دي. الله دې موږ ته دغه صفات والا موږ جوړ کړي. اتأمرون الناس آیا حکم کوي تاسو خلکو ته بالبر د نیکۍ وتنسون او یروي تاسو انفسکم ځانونه خپل وانتم او تاسو تتلون تلاوت کوي الکتاب کتاب افلا تعقلون نو آیا تاسو عقل نه لرئ. واستعینوا مدد غواړئ واستعینوا مدد طلب کوئ بالصبر په صبر والصلاة او منصره وانها یقینا اغا یعنی منځ لکبیرة خامخا ډېر ګران دی الا مگر علی الخاشعین په عجزي کوونکو یعنی په عجزي کوونکو آسان دی. دا معنی چې نو د برې کټه ګورئ الذین هغه کسان یظنون چې یقین لري انهم چې هغوی ملاقو ملاقات کوونکي دي ربهم خپل رب سره وانهم او د هغوی الیه هغې الله طرف ته راجعون ورګرځېدونکي دي.